أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبتم استاسو خیال لے ان تدخلوا الجنة جتاسو جنت داخل شيء نفس پیمان مانے ولما يأتكم لا نذر غلے پتا سبانے مثل الذين حال دا خلقو یا نذر غلی پتا سبانے حالات دا خلقو خلو چی در شوی دی من قبلكم استاسو نوڑان دے مستهم البأساء رسیدلی دی اغیت البأساء لوگی و ترسیدلی وی وزوراء ضررون و ترسیدلو بیماری و ترسیدلی وی بأسا دا بؤسن لوگا بیماری زوراء و زلزلو دی خوزولی شیو جڑق قولی شیو حتی دا وقت بولی جڑق قولی شیو جڑق قولی شیو مانا دا نا چی داو جڑق قولی شل تکلیفونا پو جخلو که دی تکلیفونا سی و جڑق قو حتی یقول الرسول حتی پیغمبر بویلو تم رزیات بخلق مایوس شول چی حتی یقول الرسول حتی رسول بویلو والذین آکسان بویل آمنو چی مان راوڑیو ماہو دا غسرا متا نصر اللہ کلبی دا اللہ مددو دا اللہ مدد بکلی نو اللہ ورطویل علا ان نصر اللہ قریب خبردار بے شک دا اللہ مددو نزدے دے بدی آیت بانی یو اشکال لازی اغا دا دے چکل سخت حالات رال مسلمانانو خو ضعیف الایمان خلق ویل چې الله مدد بکل راځي مایوس شول او پیغمبر څنګه ویل چې متا نصر الله د الله مدد بکلی حتی یقول الرسول نو عام کمزور مسلمان ویلې شیخ د پیغمبر د شان څخه نه خایږي چې پیغمبر وایي د الله مدد بکل راځي ولې پیغمبر مایوس کیږي جواب دا دی چې پیغمبر با دا خبره په دین باندې نه کوله چې دا تبعیدن چې دا الله مدد ډیر اوږد شو او رانغه دا معنا نه ده یعنی پیغمبر به سوال کو د الله نه چې متا نصر الله تعالی مدد وکړه را لګي الله مدد راولېګا دا معنا ده او د عام مسلمانانو په طریقه تبعید باندې دا خبرو کو چې هغه د الله تعالی امداد خو ډیر لري شو رانغه دا وسې چل کیږي الله مدد کوي کنه به کوي نو دا معنا ده دویم نمبر دا ده دویم نمبر چې په دې عبارت کې تقطيع د پاسل کې څنګه تقطيع ده سدا حتى يقول الذين امنوا ما هو متى نصر الله چې مسلمانانو ویل چې د الله مدد بکلی او يقول الرسول الا ان نصر الله قريب پیغمبر ورته تسلی ورکړه د الله مدد نږدې صبر وکړي کنه دومره زر خدا سو به صبر کېږي ما نو دا تفتیش ولا پیغمبر ویل د الله مدد نږدې دی او ملګر ویل کله ورازي دا شولا دویم دا دی چې پیغمبر به دا خبره وکړه چې حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله د مسلمانانو ول تبعید په تور باندې کوله او پیغمبر با د سوال په تور باندې کوله نو پیغمبر ورته ویل چې الا ان نصر الله قریب نو په خپل به سوال کو چې کوم خلکو با دا لری غنلا نو پیغمبر به تسلی ورکول چې الا ان نصر الله قریب صبر کوي د الله مدد نږدې دی نو پلا ان نصر الله قریب کوم یو معنا دا دویمه توجیه پکې دا چې دا الا ان نصر الله قریب دا الله جواب دی چې پیغمبر ته به ویل مسلمانان ته چې پیغمبر ته ویل ته سوال کې سوال دی قبلو ما او مسلمانان ته و چې تاسو دا بعید مګنی در روان دی الا ان نصر الله قریب دی معنا دا قریب کم قریب دی دا زما واست قریب نه دی دا الله قریب دی چې هر څومره چې دی کله کله الله تعالی چاله سزا ورکړي سل کاله بس امر کوي حدیث کا راضی الله تعالی فرمای چې انی لانصر المظلوم ولو بعد حين زه د مظلوم مدد کوم کله کله بده کې سل کاله ولګي هین سل کاله ته ویلېږي سل کاله پس الله د مظلوم مدد کولې شي د ایمان ده الا ان نصر الله قریب يسالونك ماذا ينفقون دا فایتونه کې موږ ویلو کنه ليس البر ان تولجوهكم کدا تفصيلات موږ بیان کړو چې په دې صورت کې په دې باقی حصہ کې د تدبیر المنزل احکام دي کور بسنګ جوړیږي کور او بل سیاست مدني خار بسنګ جوړیږي نو وس د احکام السیاست المدنی او احکام التدبیر المنزل دا اوس بیانېږي نو اول په دې ځکه مسله د انفاق په سبیل الله دا آیت دلته راغله د یسالونک ماذا ينفقون او رستو بیا راغله دی یسالونک ماذا ينفقون او رستو ماغله بیا راغله دی نو دوزل راغله دی یسالونک ماذا ينفقون د دوزل راتلو فائدې صدا نو داغي فائدہ دا
چې په دې ځای کې کم تپوس شوی دی چې یسألونک ماذا ينفقون، تپوس کې پیغمبر استانه څه شي خرج کی، دلته تپوس د مصرف شوی دی، مصرف. او ورستو چې بیا راغلی دی یسألونک ماذا ينفقون، تپوس نه کوي چې څه شي خرج کی، نو په غزه کې بیا دا تقریبا آیت نمبر سوم دی، آیت نمبر 220 دی، 220 یسألونک ماذا ينفقون. نو په غزه کې د مصرف تپوس نه کوي، بلکې په غزه کې تپوس د کیفیت کوي چې څنګه خرج کو، په کومه طریقه باندې چاو چاله ورکو. بیا نو د مصارف الزکات او د مصارف صدقات ذکر په دې آیت کې دی، او د کیفیت الزکات او د کیفیت صدقات تذکرہ په ورست بیا راغله. یسألونک تپوس کې استانه ماذا ينفقون، څه شي خرج کی او په کم ځای کې خرج کی، ماذا ينفقون په کم ځای کې مال ولګي. دا وی عمرو ابن جموح صحابي دی، بوډا سړی دی، وی هغه ویلو چې بچا باندې مال خرج کم دی رسول الله، علی من انفق یا رسول الله، چاله ورکم. قل وایا وتا ما انفقتم انا من انفقتم، ما انفقتم پچا چې مال خرج کوي تاسو، من خیر سمال ما پمن پچا باندې چې خرج کوي تاسو، من خیر خپل مال. یاد ساتي فلیل والدین مور پلار له ور کوي. دینه معلومه ده چې زکات مراد نه دی، ځکه زکات مور پلار باندې کی، اصول فروع باندې زکات نه کیږي. زکات په پلار او نکاح نیا مور باندې کیږي، او په لور او زوی او په نوسی او باندې پدی باندې کیږي. خور لور کولې شي، ورور لور کولې شي. دینه مراد زکات نه دی، بلکې دینه مراد نفلی صدقې دي. زکات ذکر به ان شاء الله رضی په سورۃ توبه کې مصارف ثمانیه التب ذکر شي. فللوالدین نمور پلار د پاره د زکات دا صدقات، ولقربین خپلوانو د پاره، ول یتامى یتیمانو د پاره دی، ول مساکین غریبانو د پاره، وابن السبیل مسافرو د پاره. وما تفعلوا غچ کوي تاسو من خیر یو نیک عمل، فإن الله نبشک الله تعالی به باغی ونی علیم په هده، نو فیجازیکم الله. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، دبل حکم دی چې د جهاد فی سبیل الله او د قتال فی سبیل الله. د دې آیت مطلب دا چې مدار د خیر او د شر دا په طبیعت نه بلکې دا په شریعت دی. مدار د خیر او شر په شریعت دی، په طبیعت نه. کله به یو شی زمون خوښ نه پاکي بخیری، او کله به یو شی زمونږه خوخي او باغی کې بخیری شری به بږي. نو په خیر کې به مشری، په شر کې بخیری مونږ نه خبر. لکه دا روزه نیول اسمه ګران کار دی، سار د سرونیم بجو نه پسا دی وږي نار نه هور، ظاهر کې خدا نقصان دی، طبیعت نه خوخی. خیر په کې څومره دی، الله په خوشحالي، ګناونه به معاف کیږي. دغه شان jihad ته ګوره، ظاهر کې خدا لاس ماته خپماته سرماته دی، قتل و غارت ته پکې، خو پایدې دار چې الله په سره خوشحاليږي، شهادت پکې ملاويږي، د الله رضا پکې ملاويږي. بل دا چې شی به زمونږ خوخي لکه زمونږ ور شراب، زنا، غلا، ډاکې په ظاهر کې خلکو ته خخ کار کوي، عاقبت څومره خطرناک دی. الله فرمایي کتب علیکم القتال، فرض کړل شوی دی په تاسو باندې القتال جنگ، وهو کرہ لکم، او دا بد لګي تاسو ته په اعتبار د طبیعت باندې. وعساو کې دی شي ان تکرهو چې تاسو خوښ نه وي شیئا یو شی، یو عمل، وهو خیر لکم، دا به غوره وي تاسو لپاره. لکه جهاد شو، زکات شو، روزه شولې. وعسا قریب ده ان تحبوا چې تاسو خوښ شئ یو شی، هو دا شر لکم، بد به تاسو لپاره. ساده شی خوښ هغه به بدی. ډیر داسې زونه شته چې زمونږ سره مینه ده، شراب اوس د انسانانو مینه ده، هغه کې خیر نشته، شر دی پکې وغیرہ وغیرہ. والله یعلم، الله عالم دی، وانتم لا تعلمون، تاسو عالمان نه، تاسو نه پوهیږئ. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، د ایتونو کې تعظیم دی د اوقات مقدسه او بیان د تعظیم د اوقات مقدسه دی چې مسلمانان ته وي د اوقات مقدسه او خیال ساتي. څنګه چې تاسو د امکنه مقدسه او د مکانات مقدسه خیال ساتي، جمعات د حرم د قصبه تاسو د اوقات مقدسه خیال ساتي. لکه اوقات کم دي د اشهر الحرم، دا غي ذکر وش. دې ځکه یو بل قاعده ذکر کې هغه ته وي اختیار احون البلیتين. اختیار احون البلیتين، اختیار د احون البلیتين څه معنی ده؟ دا غي معنی دا چې کله دوا بلاګانی، دوا مشکلات، دوا کارونه دوه ناجایز دي، او باغی کې سړی یو والی ځکه دا په دوانو کې کمزور دی، او هغه مقابله باغی باندې وکي. دې اختیار احون البلیتين وي.
منګ برون ذکر کړی و د مردارې او د خنزیر د غوښې یو کار وشو داسې چې یو سړی وږی دی او چې وږی دی نو یو طرف ته د خنزیر غوښه پرته ده او بل طرف ته اهل لغیر الله پروت دی نو په دې کې به اهون البلیتین بوالي سړی به خنزیر خوري او څه به نه خوري څه به د اهل لغیر الله چې پاکې شرک د عقیده خرابېږي نه ځان وساتي یا مرداره ده او د خنزیر غوښه ده مرداره به وخوري ضرورتاً او څومره چې حاجت و د خنزیر غوښه به پرېږدي اختیار د اهون البلیتین دا معنا ده کله چې صدارتي انتخاباتو پاکستان کې د فاطمه جناح او د ایوب خان په زمانه کې نو په هغه وخت کې مولانا مرحوم د فاطمه جناح حمایت کړو د ایوب خان په مقابله کې او وخت دا ډېره غټه مسله مولانا صاحب ته پیدا شول چې مولانا مودودي رحم الله په خپل باندې په اسلامي ریاست کې لیکلي د ښځو حکمرانی اسلام کې نشته ښځو حکمرانی اسلام کې حرام ده بلکې مولانا مرحوم د دې قائل نه دی چې ښځه د پارلیمنت ممبر جوړېدې شي کني شي مولانا د خلاف ته اسلامي ریاست کې دا ټول تفصيلات لیکلي دي او بل طرف ته مولانا مرحوم د سکار وکړو چې هغه د فاطمه جناح حمایت وکړو په مقابله د ایوب خان کې نو دا چې چا تپوس کړو چې را صحافي ته تپوس کړو چې ته څنګه د ایوب خان حمایت نه کوي او د فاطمه جناح حمایت کې سره دنه چې دا ښځه ده مولانا ورته ویلو چې په ایوب خان کې سیوا د دینه چې دا سړی د بل په کې صفت نشته او فاطمه جناح کې سیوا د دینه چې ښځه را بل په کې څه نقصان نشته او ښځه ده او په ایوب خان کې خدای چې هغه ډیکټیټر دی او امیر دی هغه نه آئین مني ایوب خان هغه بدبخت و چې هغه د پاکستان دستور اسلامیه جمهوریت پاکستان اسلامیه لفظ لري کړو دایته لري کړو 56 62 73 کم ترې دستوران دي نو په دې کې هغه اس کار کړو چې د 62 د آئین هغه اسلامیه لفظ لري کړو دا خو د اسلام دشمن دی دا خو د دین دشمن دی په دې وجه مخالفت کوي دا بل خزه د ټیک دا او دا اختیار د اهون البلیتین کومه د خزنه اسلام ته خطر ده ځکه چې اسلام کې د خزو حکمرانی نشته او دا جمهوریت خزه د سبب سره الیکشن وګټي نو مقابله به وشي دی او دا بل طرف توړي خو ایوب خان دا ډیکټیټر دی امیر دی چې کله پنجو لګولا دا بیا نه آئین ته ګوري نه بل ته ګوري نه بل ته ګوري او په ویل دی کنه وای دا ایوب خان د لیو د ټولو دا کم چې پوجان دي حکومتونه اړای او راړای دا وی خو خدا پاکستان نه لوبي او د کم حالت روان دي کمی لوبي رواني کړی دي کمی لوبي رواني کړی دي بس دا وی خو خدا جسم په کې هغه په کې حکومت منتخب کې عوام او چلے پوجان بیا او وکاله چې حکومت منتخب کو عوام ختمم کې عوام ختمم بیرته پوجان دیو جوانی مولانا مرحوم ویل چر دا خلک خطرناک دی او کلک مخالفت کړی دی نو دا هغه اهون البلیتین دی اهون معنا کمزوري بلاغانه په دو کې آسان اغستل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه د دې شان نزول وېما رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه لګلې وا او دا هغه سریه مشر چې و نو هغه د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه عبد الله ابن جحش او خیر د زینب رضی الله عنها ورور د زینب بنت جحش رضی الله عنها پدې کې وسره مشران صحابه شریکو عمار ابن یاسر سعد ابن ابي وقاص واقد ابن عبد الله سهيل ابن بيزوا عامر ابن فهيرة دا مختلف صحابه کرامو اته کسانه وسملګری کړیو دا صحابي عبد الله بن جحش مشر کو ولتا سلال شي او دا د جمعه الثانیه جمعه الاخرى چې تمنګوي سلورم اخور ربيع الاول ربيع الثاني جمعه الاولى جمعه الثانیه به څه شي رجبی کنه رجب د میاش نه مخکنه میاش پدی میاش کې ولېګل نو رجب میاش د اشهر الحرم نه دا او جمعه الاخرى د اشهر الحرم نه دا چې کله ولېګل جنگ لا نو دې د سکارو کو چې د جمعه الاخرى میاش تیر شوی دا د رجب یکم تاریخ دی او پاغه باندې حمله وکړه یوه ته مړکو دوی ته روغ یوه ته مړکړه دی یو او داغه سره دو کسانه ته روغ ونیول او دای راوستل ځان سره کله چې جنگ وشو او هغه مخالفین را نبی له صلوات والسلام لا او نبی له صلوات والسلام ته وی چې ستا ملګرو خو د عزت په میاش کې سړی وجلې دی د رجب په میاش کې سړی وجلې دی نو څنګه تاسو د اشهر حرم د عزت قائل یې تاسو خو د عزت په میاشو کې جنگ کوئ او تاسو د اعتراض په تور باندې کو چر د عزت په میاش کې به دا جنگ کول څنګه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دې سوال شیطاني دی. نو رسول الله وته چې قتال پی کبیر ګناه ده، عزت میاش کې قتل کول څه دی؟ ګناه ده. نو سوال لازم چې ګناه ده نو استعمال ګرو زمنګ سړی وجلې ولې دی او دوی راوستي ولې دي؟ نو الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اهون البلیتین وایو چې یو طرف ته د رجب په میاش کې قتل کول دام ګناه ده، غلط کار دی. خو دویم طرف ته د حرم شریف نه خلق بندول دام ګناه ده، مسلمانان تنگول دام ګناه ده، د الله رب العالمین انکار کول دام ګناه ده. نو تاسو تر ورکوټي ګناه کار کیږي او دا غټه ګناه ده نه کار کیږي. نو تاسو د حرم رانول، د حرم نه خلق بندول، د الله رضی نه خلق بندول دا اکبر البلیتین ده، دا غټه بلا ده. او د رجب په میاش کې انسان وجل د اهون البلیتین نه خیر ده کدا کار کړی دی. ولی خیر ده چې کړی دی؟ او جداوا چې نبی علیہ السلام ملګری واورېدل چې دا تاسو ولې دا کار کړو؟ نو هغه ول جواب ورکو چې یا رسول الله زمونږ یقین او چې میاش نه دلیدلې شوی، چا نه ولیدلې میاش. زمونږ خیال داو چې دا میاش چې کمدان او دا د جمادی الاخرى خیره تاریخ دی، دا د جمادی الاخرى خیره تاریخ دی او دا خو رجب اوله تاریخ موږ ته پته نه و. په دې بنیاد باندې موږ سړی وجلې دی. کوم ته پته موږ نه وجلې، موږ جنگ نه کولې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رخصت ورکو په دې کې الله تعالی ول خپل باندې رخصت ورکو. دې معلومه دا شو چې اهون البلیتین قانون د قران نه ثابت دی، دا د فقه د اصول نه یوازې نه بلکې د قران نه ثابت دی. یو خبر به موږ ته ول معلومیږي، هغه خبره دا ده چې اصل شی میاش لیدل دی. میاش لیدل دی، د میاش وجود نه دی. یو د میاش وجود دی، بل د میاش لیدل دی. دا چې کله د رمضان د ورځې راورسېږي، لکه دا پرون روژه وه د بعضې ملګرو، نن زموږ روژه ده، دا میاشت چې کله راشي نو مونځ به هم نه کوي او بدعمله به وي او شرابي به وي. خو چې دې ورځ راشي دا بحث به شروع کړي چې چا وروستو نیولي د هغې دپاره دلایل وي او چې چا مخکې نیولي د هغې دپاره دلایل وي. چې د مسلې تنقیح تپوس دې وکړي نو پته به ورته نه لګي چې د اسلام پکې څه اصول دي. زمونږ په دې معاشره کې لکه دا دوه سوچ دي، د سعودي عرب روژه اکثر مخکې زمونږ پسې وروسته څوک سعودي عرب سره نیسي، څوک دلته نیسي او د هغې دپاره قسمه قسم دلایل وي. یو خبره خدا ده چې دا مسله دا داسې یعنی دا د مولیانو نه ده. ګورئ دا مسله دا د ساینس او د ټکنالوژۍ مسله ده. دا مطلب نه چې د علم مسله ده، علم مسله ده، ساینس هم علم دی. خدا د عامو کلیوالو یا د عامو علماو داسې د کتابونو مسله نه چې مولوي صاحب ولیدل نو دا به اعلان کوي او که بالفرض مولوي صاحب نه ولیدلی دا به اعلان نه کوي، دا مسله نه ده. نن سبا خو ساینس او ټکنالوژي دومره عروج ته رسېدلې ده، دومره عروج ته یعنی په هوا کې راکټ هغه پرېږدي، په هوا کې جاز چلی، په سمندر کې غوفې وهي، د دې ځنه په هندوستان کې هغه خپل دشمن وشته شي. نو خو دا ټول د فلکیاتو د علوم سره دی او دا معلومات یې کړي دي چې نن به میاش به کله جوړیږي، ځواني به کله ښکاره کېږي، به کله په کوم ځای کې به ښکاره کېږي، څومره وخت به د نور نه به څومره مخکې پناه کېږي، څومره وروسته، ټولې خبرې پکې ذکر کوي. دا ټول تفصیلات به هغوی برابري. او زمونږ بې علم خلک به یا به استون خلي باس به کوي نه چې پلاني ځای خلکو ولیدله او پلاني ځای خلکو ولیدله، خو تا ته څه پته ولګېدله. نو دا یاد ساته چې یو وجود د هلال دی او بل رؤیت د هلال دی. منګه مکلف د وجود الهلال نه یو بلکې ما مکلف د رؤیت الهلال یو. صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، لیدل پکې لازمي دي، لیدل دا ښکاره شي. نو چې کله ښکاره شوله بس په قضیه کې بیا خلک روژه کوي او په قضیه کې بیا بوزه کوي. بالفرض کې لیدل نه دي شوي، لیدل نه دي شوي، چا روژه ونیوله یا ونه نیوله، اختر یې وکړو یا ونه کړو، لیکن داسې د ګناه څه شی نشته دی. بعضې عوام کله چې دا یو کم دی روژې ونیسي وایي موږ څه کله روژه وخوړله، کله دې خوړل ده؟ دا څنګه ناشنا خلک دی. 50-50 کاله به مسلماني وکړي، روژې به ونیسي، دا پته ورته نشته دی چاره میاشت د 13 ده که د یو کم 13 ده، ټول عمر د 13 نه وي، ټول عمر د یو کم 13 نه وي. دې باندې ځان پویول غواړي. یسألونک تپوس کې ستانا عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام د عزت د میاشت په باره کې یا د عزت د میاشتو په باره کې، عن الشهور الحرام، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب، قتال فیه د جنگ کولو پدې کې، بدل الاحتمال، قتال فیه د جنگ کولو پدې کې، بدل سره قسمه ده کنه، بدل الکل، بدل البعض، بدل الغلط، بدل الاحتمال. قتال بدل شهر الحرام نه دی.
دې سره صرف تعلق دی. قل ودوایا قتال فی کبیر، جنگ کول بدی کې لوی ګناه ده. خو یاد ساتئ ګورئ وصد عن سبیل الله، خلق بندول د الله د لار نه، وکفر به انکار کول د الله د لار نه، والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نه یا بندول د مسجد حرام سلورم، واخراج اهله وستل د واخراج وستل اهله د اوسیدونکو د حرم منه د حرم نه، یعنی عبادت کوونکی. اکبر عند الله، اکبر اسما عند الله، ډیر لوی ګناه ده د الله په نسبانه. والفتنه پنځم نمبر دا شرکم کوي. والفتنه اکبر من القتل، یو شرک ول ډیر لوی ګناه ده قتلنا. تاسو شرک وي هغه قتل کړی دی، هغه په ير باندې په خطا باندې په ير نو په خطا نو تاسو ګناه غټه ده غینا. ولا یزالون یقاتلونکم، الله وی همیشه وستا سره جنگ کوي. ولا یزالون همیشه وی دوی یقاتلونکم جنگ بګی تاسو سره، حتی دا وخت پورې يردوکم چې تاسو واړی عن دینکم د خپل دیننا، ان استطاعوا سمر جدوی طاقت وی. وما يرتد منکم سوک چې مرتد شي پتا سو کې عن دینی د خپل دیننا، فیموتو بیا مړ شي په دې عقیده د کفر باندې، هو کافر په د سیال کې دا کافر دی. فاولئک داخلك عابطت اعمالهم، ضایع شوی دي اعمال د دوی په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې. دنیا کې د مسلمانۍ په کار ناراضي، آخرت کې والله ثواب نه ور کوي. اولئک داخلك اصحاب النار، جهنميان دي هم دي وفیا په جهنم کې خالدون همیشه د پاره بوي. ان الذين امنوا، دا د ارتداد گناه ده او د ارتداد سزا ده. ان الذين امنوا دا بشارت ده، یقینا کسان چې ایمان راوړل دي، او الذين هاجروا کسان چې هجرت کړي دي، وجاهدوا جهاد کړي دي فی سبیل الله د الله په لار کې. اولئک داخلك يرجون رحمت الله، امید کې د الله د رحمت. والله الله تعالی غفور بخون کې رحیم همیشه مهربان دی. يرجونا جمله خبریه، کم کسان چې مؤمنان دي، مهاجرین دي، مجاهدین دي، درې صفات بچا کوي. اولئک يرجون رحمت الله، دوی امید کوي. جمله خبریه په معنا د انشائیه، امید دی وکي د الله د رحمت، امید دی وکي. درې اعمال ذکر شول د نجات د پر ایمان، هجرت او جهاد، او صحابه کرام په ټولو کې دا صفاتونه. بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د چا ایمان دا وخت پورې نه معتبر و چې jihad به نه وکړي، هجرت به نه وکړي. ټول صحابه کرام مهاجر او ټول صحابه کرام دا سو دا مجاهدینو. نو انصار خو مهاجرین نو، نو المهاجر من هجر، مهاجر چاته و چې دا هجرت وکړي د سنه. یو مهاجر هغه دی چې سپریګ دی ګناه پریګ دی، یو مهاجر هغه دی دال کوپر پریګ دی. انصار ګناه پرې خو دی وا، دا مهاجر په دې معنا باندې. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. په دې مبارک آیت کې د شراب مبارک تپوس شوی دی، شراب او د جواری بارک، او دا دواړه برایانې دا په مکه کې او مدینه کې وي. ابتدا کې بیا پابندي ولګېدله. البته د شرابو چې کوم حرمت راغلی دی دا تدریجن راغلی دی، تدریجن. او دا تدریجونه بنیادی طور باندې سلور دي. سلور مدارجو کې شراب حرام شوی دي. فورن الله شراب حرام نکړل. ولې که فورن الله شراب حرام کړی نو دې حکم منلو ته بسوک نه وای تیار شوی. دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی چې سړی شراب پریږدي د سیو دم. زمونږ په دې وطن کې علماو یو وخت کې مسله راوچته کړې و چې تاسو د پیپسي او د کوکا کولا او داسې څیزونه مس کوئ، ځکه دا د یورپیانو دي، د یهودو او دا پیسې ټول هغوی ته ځي او د مسلمانانو خلاف یې لګوي. نو لږو لږو خلکو نسکل، خو بیا چې عام خلکو نه پرېښودل، ویل په دې کې څه کېږي، ویل چې دا به موږ نسکو. نو علما خو دا نه ویل چې دا چېرته کفر دی یا د ګناه کار دی، خو دا یو قسم د اسلام سره د محبت په تقاضا دا خبره کوله چې دا مس کوي نور څه کوي د دې لپاره چې دا دوی ته پیسه نه ځي او معیشت یې خراب شي. د هغوی یو قسم اکنامیکلی وارو ده، دا معاشي جنګ و د هغوی سره، دا هم جنګ و. مسلمانان نه تیارېدل ورته. حال کې که نن سبا سړی د یهودو سره جنګ کوي نو په ټوپک باندې ډېر ګران دی، دا په معیشت باندې اوس جنګ کول پکار دي. حکیم محمد سعید شهیدی پاکستان خو تاسو به نوم اورېدلی وي چې هغه په دې باندې کار کړی و. ویل د پیپسي او د کوکا کولا په مقابله کې زه داسې یو شی جوړوم چې دا به سایډ افیکټ به هم نه او د هغې نه به ذایقه هم برابري او دا ټولې پیسې به مسلمانانو ته پاتې کېږي. دا به د پیپسي او کوکا کولا دا شی به دا معیشت به موږ پټه به باندې ودرو. هغه چې کله فارموله تیاره کړه نو کراچۍ کې چې ویشتو یهودیانو مړ کړو، هغه ډوبرې نه ښودو. دا مستقل جنګ د هغوی سره زموږ روان دی د یهودو سره. نو سړی سیوناب نشي پرېښودلی، کوکا کولا نشي پرېښودلی، پیپسي نشي پرېښودلی، نو شراب به سړی څنګه پرېږدي؟
په دې وجه باندې الله رب العالمین داسې په تدریج باندې دا شی حرام کو. د ټول ناول سورۃ النحل 14 سپاره ده آیت نمبر 67 تاسو راوړی. اولنې حکم د شراب په اړه کې دا راغلی دی. آیت نمبر 67 سورۃ النحل دا ده ومن ثمرات النخيل او د میوه د کجورنا والعناب د انګورنا تتخذون منه جوړوي تاسو دا غینا سکرن شراب ورزقا حسنا سرکا. سکر شراب ته وي او رزقا حسنا سرکې ته وي. بعض علما دا معنا کوي سکر سرکې ته وي او رزقا حسنا عام انګورو ته وي کجورو ته وي. د دې آیت دا معلومه شولا چې د انګورو نه شراب هم جوړول جایزو سکر او په خپل باندې خوړل هم جایزو. د کجور نه شراب هم جوړول جایزو او د څه خوړل هم جایزو. نو ابتدا کې دا مکمل حلال دی. دا معلومه شو. دا غین ورستو بیا دویم نمبر حکم دل تراغله دی په دې سورۃ البقره کې. دا سورۃ البقره آیت نمبر 219 دی. دا چې يسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کې استانه د شرابو په اړه کې او د جواری په اړه کې. دا ولې وې دا ځکه چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لوړی کړي وا ملګری راغون شول. چې کله ملګری راغون شول نو د ماخام منځ یا منځ دی هغه ته حضرت علی صاحب مخ کې کو شراب اسکلی دي نشه شوی دي. نو چې کله وسکل نو اغا سورۃ کافرون وایو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. د دې په ځای باندې قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون وایو اعبد ما تعبدون. حضرت عمر فاروق سے چې اللهم مبین لنا فی الخمر بیانا شافیا. الله د شراب ورکه موږ ته یې بیان شافی وکا. صحابه کرامو ته پوسو کو د رسول الله نه چې دا شراب سو کو سکوې کنيس کو پریدوي حرام دي که حلال دي. نو په دا وخت الله پابندي ونه لګولا او حکم راغی قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس. پیدیم پکې دي نقصانات هم پکې دي. بیا دا غین ورسو کله چې حضرت علی سیبو په منس کې خطا شو نو الله بیا پابندي ولګول په سورۃ النساء کې. سورۃ النساء د روان دی باغی کې ابتدا کې 42 نمبر آیت ده چې باغی کې پابندي دا ولګیدله 42 ده 43 یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. د نشې حالت کې منزل مرাজি نشې حالت کې تاسو منزل مرাজি. ناول سورۃ النحل آیت ده جایزو. بیا تپوس وشو د شراب بارکه بقره نازل شول. بیا منس کې چې خدای وشولا نو په منس کې د منس په حالت کې شراب بن شو. عتبان ابن مالک بیا بل دعوت کړی دی چرته عتبان ابن مالک رضی الله عنه او باغی کې چې کله شراب وسکل خلکو نو په څوک په ځان نه پوهېدل. یو ملګری پاس د اوښ جامه پرته وای راواغسله او بل ملګری د سر ته راواچوله او هغې خوږ کو هغه سره یې وله مات کو. نو حضرت عمر فاروق صاحب هم سوال وکړو چې الله تعالی بیان شافي راولېږه. نو بیا د هغې نه وروسته د سورت المائده آیت نمبر 90 راغې. مائده 90 نمبر آیتو چې په هغې کې مکمل پابندي ولګېدله چې نن نه پس به تاسو شراب مراب مکمل پرېږدئ او د هغې نه پس مسلمانانو شراب په ځان باندې بند کړل. هغه آیت دی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. مستقل بیا بند شو. نو اول آیت دی نحل 67 دویم آیت دی بقره 219 دریم آیت دی نساء 43 سلورم آیت دی مائده 90. دا آیتونه سلورال او په تدریج باندې دا شراب حرام شو. شراب ستوي خمر ستوي. د خمر په باره کې دو آراء دي. یو رائے د امام ابو حنیفه رحمه الله دا. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې شراب صرف او صرف د انګور نه جوړیږي. هو النیو من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد. هو النیو من ماء العنب. دا د انګورو د اوبو هغه شیره د شیره خټه ده او ټینګه ماده ده. اذا اشتد چې کله سخ شي وغلا جوش وهي وقذف بالزبد او دا زګ را بریدي نه شراب دي څنګه جوړي انګور نو اوبو باسي دا نه پس هغه په کټوي کې واچي او دا بیا ګرمي چې سخ شي او جوش وهي او زګ پراشي دا نه پس بیا په لوخو کې بند کی او خخه کې دغه شراب جوړيږي. بیا دا شراب شو. دا خالص شرابي. امام ابو حنیفه رحمه الله دقت فرمایي چې د انګور نه جوړيږي شراب من الکرم فقط. د جمهور رائے دا ده چې نه د شرابو جوړښت د 15 سيزونو نه کیږي. 15 سيزونه دا غي نه شراب جوړيږي. یو د انګور
دویم نمبر کجور، دریم نمبر غنم، څلورم نمبر وربشا او پنځم نمبر شهد. دې پنځو سيزونو شراب جوړیږي. بلکې په بعضو ځګونو کې با د جوارو نم جوړېدو، د غنمو د دانو سره سره د جوارو دانو نه هم جوړېدو. او د جمهور رائے دا ده چې د څلور وانه جوړیږي، او صحیح رائے د جمهور دا چې د دې پنځو واړو سيزونو شراب جوړیږي. البته امام ابو حنیفه رحمه الله چې وایي چې دغه نه جوړیږي، د شراب د انګور نه جوړیږي، نو اکثریت با شراب د انګور نه جوړېدل، نور د هر څه نه جوړیږي. حدیثو کې د هر قسم شرابونه من راغله، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، هر یو مسکر شی دا خمر دی. کم یو شی چې دا سړی نشه کوي دغه ته خمر ویلې شوی دی او دغه ته حرام ویلې شوی دی. لہذا د قرای صحیح رائے دا د جمهور رائے چې دا پنځو سيزونو جوړیږي. البته معظم مواد او معظم ماده شراب دا انګور او کجور دي. د مشکات کې حدیث ته چې د کجور او د انګور نه جوړیږي. نو زیات په عربو کې د انګور د کجور جوړیدل او نور بتع لفظ راغله دی، د جوارو د هغه په باره کې راغلي دي، د شهد نه جوړیږي، دا په حدیثو کې ذکر راغلی دی. د شرابو په باره کې الله تعالی فرمایي چې په دې کې فائدې هم دي او نقصانات هم پکې دي. یسالونک تپوس کې استانان الخمر د شرابو په باره کې، د شرابو د جواز په باره کې، والمیسر د جواری په باره کې. جواری خو پیژنو چې لګي پیسې ورکې ډېرې وګټي یا ډېرې ورکې اټولې وبېلې. قلوا یا ورته فی ما فدې کې اثم کبیر، فائدې پکې هم ډېرې دي، نو نقصانات هم پکې ډېر دي. اثم نقصانات دي به کبیر ډېر، ومنافع للناس او فائدې پکې هم دي د خلکو لپاره. په دې کې نقصانات هم دي او فائدې پکې هم دي. د دې فائدې څه دي؟ ظاهر خبر د فائدې داري چې شراب سره اوس کې سړی غم ختمي، سړی پریشان شراب اوس کې بس تازه بیا دې فائدې ده کنه. دویم نمبر دا وي شرابو کې دا فائدہ ده چې د انسان اډو کې مضبوطي. شراب سړی ډېر سمارټ وي، شرابي سړی چې دا ډېر تکړه صحتمن ډېر زیاتی، اډو کې به زور ډېر زیات دی، بل فائدہ ده. دریم نمبر دا جنسي قوت کې سړی اضافه کوي. جنسي قوت کې شراب اضافه کوي. دا کم خلک چې د شراب عادت خلک دي زناکار ناغوي زیات د قصیزونه کوي شرابونه سکي. او دا غي سره سره دا چې طبیعت کې د انسان خوشحالي او تازگی پیدا کوي، دی فائدہ ده. او بل دا چې پیسو والا شی د شراب ډېر غټي پیسې ګټي، د تجارت په کې سړی کولای شي، نو مال ګټلې شي، په دې بل فائدہ ده. او دا غي سره سره دا د شراب د بازي بیمارو لپاره علاج هم دی. بازي بیماری دا سری شراب باندې هغه ټیکيږي، دای فائدې دي. خدای یوسو فائدې دي. اوس نقصان لرازو نقصان ډېر دي. شراب چې سړی اوس کې نشه بشي نه الله باندې پیژني، دې نقصان دی. عقل د انسان ختمي، کم عقل شي، دیم نقصان دی. سړی محرماتو کې فرق نه کوي. بیا ډېر شرابيان دي هغه بیا دا فرق نه کوي زما خور دا ورېره مې دا خورزه مې دا محرماتو هغه امتیاز د خلکو ذهن نه وباسي. پنځلم نمبر دا زناګانې سړی کوي، بیا زناکار شي، حدود مات کی. پنځم نمبر دا خبرې اترې ګډې وړې کوي، بیا خبرې ورانه خبرې کوي، خبر په توازن سګ نه پوي دی، بل نقصان شو. بل دا عبادت نشي کولای صحیح. عبادت بکې نوران آیتونه به قرآن به وران وي، عبادت په وران کې دی، بل نقصان دی. شرابي سړی وي تند نه ماتيږي، بیا روزي نشي نه. شرابي سړی روزي نشي نه. کوم سړی شرابي دی روزي نه نسی، د تند نه ماتيږي، د تند سره په شراب باندې ماتيږي، دی بل نقصان دی. او بلدار چې دا وي نسل کمزوري کوي، جنسي قوت زیات دی او نسل به کمزوري. تاسو ګورئ دا مالدار خلک چې کوم دي د ایلیټ کلاس خلک، دا بچي چې ټپوسخي بچي وي، دا ځکه چې هغه نسل به کمزوري، په دې کې به صحتمن نه پیدا کیږي، اسی دوسی به دا غي نه پیدا کیږي، دا سم نه بیا. کبیا بل پر چکر لازم نو پولیس وسملګری او نوکرانو سره لاس نه نیولې او ګرځي راګرځي به، دا نقصان دی. بل دا چې قوت ارادي کمزوري کوي. شرابي سړی قوت ارادي پکې نه، دا بیری ګډیر زیات پرشر او پډر زر راځي په شرابي انسان باندې. او بل دا د ټي بي بیماری د دې وجه نه جوړیږي، ټي بي بیماری نه جوړیږي، دا نقصانات دي. رګونه نه ریکي د زړه بیماریاں خلکو ته ډېر زیات لګي، ځکه تاسو ګورئ هارت اٹیک نن ډېر زیات شنن سبا خاص کر یورپ کې، نو هغه خو د صحت ته ورکوټي بیا مو د هارت اٹیک کیږي، ځکه دا شرابونه سکي. قولو تو آیا فی ما پر دوانو کې اسمن نقصانات دي کبیر ډېر زیات، او منافع للناس او فائدې بګیم د خلکو د پاره، و اسمهما گناہ او نقصانات د دې دواړو اکبر او ډېر زیات دي، من نفعهما د فائدې د دواړو نه، نقصانات د فائدو نه زیات دي.
دلته ګناه معنا مکو چې ګناه پکې د ګناه باندې الله تعالی اجازه نه ورکوي نقصان. ويسألونك ماذا ينفقون تپوس کې استانا چې څه شي خرج کی. دا اوس دویم تپوس د کیفیت باره کې کړی دی څه شي خرج کی. قل وتوایا العفو زیاتی خرج کوي کم چې په العفو زیاتی خرج کوي کم چې تاسو د ضرورت نه زیاتی دي تاسو د ضرورت نه زیاتی دي هغه تاسو ورکړي د حاجت نه زائد دي. زګه هو 40 یورو په زکات دی په سلو کې 2.5 دی په لا کې 2.5 زره دی. کذالک دا شان یبین الله لكم الآیات بیانې الله تاسو د پاره ایتونه لعلکم تتفکرون د پاره سوچ فکر وکړئ تاسو په دنیا والآخرة په زوال الدنیا و اقبال الاخره په زوال د دنیا کې فکر وکړئ والآخرة پر اتللو د آخرت کې فکر وکړئ تتفکرون په زوال الدنیا و اقبال الاخره. ويسألونك عن اليتامى بل تپوس کوي استانه د یتیمانو په باره کې یتیمانو باره کې تپوس کوي عن الاختلاط مع اليتامى چې چا په کور کې یتیم دی وراره دی خورې دی عام دی یتیم کفاله کوي نو دا غوي سره بدا څنګه وخت یې آیا یو ځای وسه خوراک کولای شي چې دا خوراک خپل خوراک یو ځای کی. الله وی قل وای ورتا اصلاح لهم اصلاح دا غوي د پاره خیر ډیر غوړه کار دی دا غوي د پاره اصلاح څنګه اصلاح دا غوی د پاره اصلاح پشان د دنیا کې پشان د آخرت کې دا غوی اصلاح پکار دا پشان د دنیا کې اصلاح وکا او پشان د آخرت کې هم ته اصلاح وکا. یو دا معنا ده. دویم نمبر دا اصلاح لهم خیر دا معنا ده کدا غوی خوراک روغ ورکی دا غوی خوراک ځان لونه کې په دې کې ډیر خیری یعنی د چا په کور کې یتیم دی نو دا یتیم دی د ځان لم خوراک په خیو دلم په خیناغله ځان له پوښ ځان له پوښ نو دا ډیر غوړه کار دی. اصلاح لهم خیر وکه یوځای خوراک کوي جایز دی. و ان تخالطوهم کتا یوځای خوراک کوي دا غوي سره په اخوانکم دا تاسو ورونه دي یوځای وس خوراک کولای شي ورور د ورور سره خوراک کوي. ومن شان الاخ اي يخالط الاخ د ورور معامله دا چې د بل ورور سره یوځای خوراک نو کولای شي خو زیاته بنه کوي تاسو سره. والله تعالی يعلم المفسد پیجنې فسادي چې د یتیم مال خوري من المفسد اصلاح کوونکی نه اصلاح کوونکی پیجنې او فسادي پیجنې. ولو شاء الله کله وخت له لعنتکم خامخدا سو تکلیف کې چولې وي دا امر به کړی وي چې یتیم مال یو ځای خورلې نه شي. ان الله بشک الله تعالی عزیز زور ور دی حکیم حکمت والا دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا پدیت کې نه دا د ترک د صحبت المشرکین نه دا د ترک د صحبت المشرکین یا نه دا د صحبت المشرکین نه او ترک در صحبت المشرکین چې مشرکانو صحبت نه ځان وساتئ تعلق سره مساتئ نکاحونه وسره مکوئ قطع الموالات وسره وکئ. د دې آیت په شای نزول کې علماء هغه واقعه بیان کړی ده چې یو صحابي دی ابو مرصد رضی الله عنه غنوي او داغه په مکه کې یو زنانه او داغه سره په جاهلیت کې ناجایز تعلقات ډېر زیاته حسینه خزوا او ډېر زیاته مالدار وا. ابو مسعود غنوی چې کله ایمان راوړ مدینه ته راغی بیا چرته په یو کار باندې راغلی او مکې ته کار باندې واپس راغلی نو دغه زنانه عناق نومه او عناق قاب باندې لیکل کېږي وې دې ته وریاد شي خبر شي و چې دا ابو مسعود غنوی راغلی دی په غزړه مینه باندې خواله رااله او دنه مطالبه وکړه چې زما سره ځان لشه نو اورته چې دا حرام دی موږ الله منع کړیو د دینه دا غي محبت عمر زیات ویل بیا زما سره نکاح وکا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی عزت پوس کوم چې تاسو نکاح کولای شم کنه پتا وس بیا ز پیغام راولې کوم ټیک د نکاح ورسو کوم. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه تاسو یو کو نو رسول الله وتویل چې ابو مرصد الزانی لا ينكح الا زانیه زناکار سره به زناکاری خځه سره واده کوي دې سره واده ونه کی چیرته او مشرک سره وا د مشرک سره واده کوي مشرک خزبه د مشرک سړي سره واده کوي. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا او لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا دا ایتونه وتواورول در دې قسمه خلکو مبارک راغلي دي چې هغه د اسلام نو ورسته هم دا اراده و چې د پلاني خزه سره نکاح وکي یا مسلمانانه خزه وي او دا غوي د مشرکانو سره سره د نکاح اراده و یا د خپل بچو په باره کې د چا دا سوچ زکه چې حالات نو راغلي دی وخت پورې پابندي نو راغلي عام د نکاحونو رواج دا غوي په منځ کې وو. د دې سره سره دا مسله یاد کا چې د آیت نمخ کې د مشرکانو سره نکاح جایز هم وګوره حرام نه و. رسول الله خپل دوړ لوريانه ابو العاص باندې واده وی
یو زینب رضی الله عنها د ابو العاص بیبي وه د جنګ بدر پورې مشرک ته او د یې په نکاح کې وه او بیا چې کله ایمان راوړو نو نوي نکاح هم نه ده تړلې په زړه نکاح یې وله ورکړله رقیه ام کلثوم د عتبه او د عتیبه ښځې وې د دواړه مشرکان لہذا دا پابندي الله تعالی بیا ولګوله ولا تنکحوا المشرکات نکاح ما لئ تاسو مشرکانې ښځې په نکاح باندې مشرکانې ښځې ما لئ حتی یؤمننا حتی چې ایمان راوړي ولامة مؤمنة خامخا مسلمانه وي نزا خیر نو غوره ده من مشرکة مشرکې ښځې نه ولو اعجبتکم اگر که تاسو حیران کې د هغې حسن او د هغې مال او د هغې مرتبه ولا تنکحوا المشرکین په نکاح مه ورکوئ مشرکانو ته خپلې لوریانې حتی یؤمنو حتی چې ایمان راوړئ تاسو البته نو اهل کتابو سره د نکاح ذکر بیا وروستو په صورت نساء کې روان دی چې په هغې کې اجازت بیا میلاو شوی دی چې د اهل کتابو ښځو سره نکاح سړی کولی شي ولا عبد مؤمن خامخا یو غلام مسلمان مری مسلمان خیر نو غوره دی من مشرک د مشرک سړی نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې واچي تاسو د هغه مال او د هغه مرتبه ولې نکاح ولې حرامه شوه اولئک دا خلک یدعون الی النار خلک کور ته رابلي که تا مشرکه ښځه وکړله هسې نو کافر دي کې چېرته خپل لور د مشرک له ورکړله هغه چېرته کافره نه کي والله یدعو الی الجنه الله خلک جنت ته رابلي والمغفرة بخنې ته رابلي بإذنه په خپل توفیق باندې ويبين آیات الله تعالی بیانې خپل آیتونه للناس د خلکو دپاره لعلهم د دې لپاره چې دوی یتذکرون نصیحت قبول کړي وایه لکه قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ويسألونك عن المحيض دا مخکې دا مسله بیان شوله چې مسلمان با د باطنی ګندګو نه ځان ساتي چې هغه شرک دی نو اوس دا مسله بیانې چې مسلمان به د ظاهري نجاساتو نه هم ځان ساتي چې هغه بیماریانې دي قسمه قسم یو په هغې کې محیض او بیماري ده ماهواري بیماري د زنانو ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی و د دې بیماري په باره کې دا تپوس ولې شوی و دا تپوس په دې وجه باندې شوی و چې یهودو نصاراو په دې مسله کې افراط تفرید کوو عیسایانو خو به دا تفرید کوو پکې چې اړو دا به ګڼل نه چې دا بیماری ده او که دا د صحت ټیم دی دا فرق به نه کوو په هر حالت کې د خپل بیبي سره به مجامعات کوو او یهودو په دې کې دومره سختی کوله دومره سختی به کوله چې کله به ښځه بیماره شوله نو بیا به یو کوټې ته ننه باسله او د هغې د لاسه به هېڅ شی نه اغوستو دا ورته بلکل نجس ښکارېدله حالن کې بیماری خو په لاس کې نه ده د هغې سره لاس میلاوهل د هغې سره خوراک کول د هغې جوټه خوړل حضرت عایشه فرمایي نبی علیه صلات وسلام زه به بیمار وم ما به غوښه وخوړله د هډوکې نه او پقه ځای پیغمبر خوله کېښودله زه به بیمار وم نه لاړې ګنده دي نه جوټه ګنده ده بس د هغه د ښځو بیماري ده څنګه چې په انسان باندې فطري بیماري راځي تبه ده ټوخی دی نور دغسې د ښځو دا بیماري ده مستقل دا بیماري ده نو څنګه چې په تبه کې سړی پاک دی خو بس هغه بیمار دی دغه شان په بل بیماری کې سړی لاس ماسې پاک دي څه نجس خو نه دی لاس میلاول جایز دي ورسره خوراک څښاک ورسره جایز دی ناست تملاسه جایز ده خو دې سره چونکې د بیمارۍ سره ګندګي هم ده نو په دې باندې مونځ نشته دی بیا په حیث کې بیماري سره څه ګندګي هم ده نو په دې وجه مونځ هم پې نشته روژه هم پې نشته عبادتونه طهارت غواړي نظافت غواړي نن سبا تاسو کلاش ته که څوک تلي دا کلاش کم چې په دې چترال کې کومه علاقه د وادي کلاش نو کلاش وادي کې هغه ځای ما په خپله لیدلی دی چې هلته یو هاوس یې جوړ کړی دی او په هغې هاوس کې دوه قسمه ښځي چې کله بیماري ماهانه راشي دقه ځای له راځي
خوراک مراکو ته دغه کې ورګي په گیټ کې واغې ته والی د نبی ای او یا د کمی خزي بچي وشي نافسه زنانه ده نو هم د کور نو باسي دغه نه پاس په هغه هاوس کې دغه تیریږي بالکل وادي کې لاش کې روډ باندې کس طرف ته هغه هاوس ته دا عمل په يهودو کې په دیو جبانه اسید ابن حذیر او عباد ابن بشر رضی الله عنهما دا دواړه رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ویل یا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا يهوديان خو ډېر ناشنا خبرې کوي افلان جامعهن فی الحیض د يهودو مخالفت پکار دی کنه نو د څه کار نه کو چې د حیض په زمانہ کې د بیمار د خزو سره نه ملاويږي موږ د مخالفت کې د څه نه کو اسب دغه مخالفت بل مقصد نه چې موږ په دې حالت کې بیان سره ملاقاتونه کو فتغیر وجه رسول الله پیغمبر غوسه شو وسید وی حتی ظننا انه قد وجد علينا موږ بس پیغمبر را باندې گزار کوي پاسې دوی چې لاړو لږ پس جواب راوړي د خورش چې موږ رالو پیغمبر اسلام په خو ویل دا وس کوي په را باندې وسکل موږ پوښو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته غوسه نه ده غوسه ختم شوه دا او رسول الله مبارک هغه ته بیا ټوله مسله بیان کړله چې په دې وخت کې په خزبانی منظم نشتا او په دې وخت کې په خزبانی روزم نشتا البته منځ قضا به نشته منځ چې پاتې شو کله سره دی او که هر څومره دی او چې کوم روزي دی دغه قضا پښتا روزو قضا پښتا او د منځ قضا پې نشته دی دا ولې د روزو قضا شته د منځ نشته ځکه چې روزي په کال کې یو ځل دی یا بدري روزي پاتې کېږي شپږ اته زیات نه زیات 10 روزي او منځونه بل پرس کلس منځونه قضا شي 10 ورځې 10 5 50 منځونه شول په هر میاش کې 50 منځونه دا خو تقریبا کم حد ته رسیږي 12 میاشتې دي شپږ 100 منځونه شول بیا نشپک سو منځونه کول ډېر ګران کارو بیا په دې بنیاد باندې شریعت منځونه معاف کړل او روزه ته معاف نه کړل دا د شریعت د خزو سره یو قسم رعایت ده او دا نورې مسلې به د فقہ کتابونو کې تاسو ځان لا یادوي البته د بیماری په حواله سره یو خبره چې بده کې بنیادی خبره هغه عادت د زنانه ده چې هغه ته ډېر زیات ګوري کم از کم مداین د احناف درې ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې دا د احناف مذهب ده او نور په دې کې تفصيلات موجود دي او د وخت مناسبت هم دغه خبرې په دې حواله سره کافي وي ويسالونك تبوس کې استانان المحیز محیز یا هم مصدر میمی دی په معنا د حیز باندې یا محیز ظرف مکان دی نو زید حیز او یا ظرف زمان دی وخت د حیز درېونه معنی به کې صحیح دي تبوس کې استانه په بار د وخت د حیز کې په مکان د حیز کې په بار د حیز کې قل ورتا هو اذن دا بیماری دا دویم اذن دا گندگی دا دوانه معنی صحیح دی ښا گندگی نجاست او بیماری فاعتزلوا النساء زان وساته د خزونا فی المحیض په دې زمانه د ایس کې ولا تقربوهن من ذکرګی دی بیانو ته حتی تھورنا حتی چې پاکی شي پاکیدل څنګه دی په غسل باندې دو قسمه پاکی دی یو غسل له اول وخت د هیڅ تیرېدل دوانه د طهارت نه خېری البته کله سورزونه کم زنانه پاک شولا نو دې لپاره غسل ضروری دی بیا د خاوند لپاره اجازه ده او کله سورزه پوره شولې او دا پاک شول نو بغیر د غسل نه بیا خاوند اجازه ده پیدا تطهرنا کله چې خې پاک شي مبالغه د تطهر مبالغه د مراد د غسل له پیدا تطهرنا کله چې خې پاک شي فاتوه ناراضي د خزو خالا حيث امركم الله د کم زین چې الله امر کړی دی تاسو ته ان الله بشک الله تعالی يحب التوابین محبت کې د توبه استونکو د پاره د توبه استونکو سره محبت کې د توبه استونکو سره او يحب المتطهرین محبت کې د پاک ځان ساتونکو د پاره پاک خلقو ته ان الله بشک الله يحب خخي التوابین توبه استونکي او يحب خخي المتطهرین ځان پاکونکي توابین متطهرین ول یاد کړ متطهر هغه ته و چې د خزي خاله بالکل دي زین شي په دې زمانه کې او تواب هغه څوک دی چې دا غلطي وشي زمانه د هیڅ کې د بیبي سره میلاو شي سوال دا دی په زمانه د هیڅ کې د بیبي سره ملاقات څه حکم دی نکاح میکا په نماتيږي البته په د باندې بیا کفاره ده کفاره سره توبه ایستلی بعضی حدیثو کې د صدقې ذکر راغلی دی د صدقې ذکر راغلی دی که په ابتدا د هیڅ کې بالفرض ملاقات شو یو دینار به صدقه کوي وي او که په اخر د بیماری کو نو بیا نیم دینار د صدقه کوي مراد نه بیا صدقه ده په بعضو کې لګم راغلی ده نو توبه دی وباسي بس نور په دې کې نور څه نشته دی خو دغه ګناه ده الله یې منځ کې ګناه وکړل نو توبه وباسي څنګه چې د عام ګناه نه موږ توبه وباسو د دې نه به هم سره توبه وباسي د معنا ده نساؤکم استاسو خزی حرسل لکم استاسو پټی دي څنګه چې پټو کې فصل کیږي د خزون الله بچي ورګي
فاتو راځي تاسو حرثکم خپل فصل لا ان شئتم کیف شئتم ان شئتم انا کیف شئتم یو ان د اين په معنا راځي یو د کیف په معنا راځي ان تقعد اقعد اين تقعد اقعد دا معنا د مکان ایو ان د کیف په معنا ان شئتم کیف شئتم دا معنا شو نو کیف شئتم نو که بالقعود او بالجلوس او بالاستجاد ټول مراد شو او د عین په معنا باندې نه دی ځکه د زنانا نه د پیدې غستو د پر الله هم د قضې جوړ کړي دی دای معنا دا ان شئتم نور لارې په انسان باندې بندري حرام دي ملعون من اتا امراته فی دبر حدیث کراغلی دي وقدموا لانفسکم مخکې ولګي د خپل ځانون د پاره سو ما ينفعکم هغه شی چې پیدا درکې تاسو لا واتقوا الله د الله نه ویریږي والمو پوشي انکم چې تاسو ملاقوه ملاويږي بد الله سرا وبشر المؤمنین زیر ورکی مسلمانانو ته زیر ورکی مسلمانانو ته وقدموا لانفسکم دینا مراد بچی دی الله تعالی دل بچی درکی او واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه دا معنا دا چې دا حکمونه مات نه کوي تاسو وبشر المؤمنین هغه مسلمان چې هغه په دې احکام باندې عمل وکړو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس دې آیت کې تعظیم د اسم الله ذکر دی ذکر د تعظیم او اسم الله د الله دونو احترام وکړو څنګه چې د الله احترام کو د مکانات مقدسه احترام کو د اوقات مقدسه احترام کو د قشانې بد الله دونو احترام کو د الله نوم با بے زین استعمالو په قسمونو کې د الله نوم به زې استعماليږي په پردي حق باندې قسم کول په بیکار شی باندې قسم کول په نیکی نه کول باندې قسم کول دا د الله د نوم احترام نه کولی الله احترام یې وکړي دې ځکه ذکر دی د یمین او د قسم یمین او قسم حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک د الله د نوم بغیر په بل څه باندې چا قسم وکړو دا مشرک دی د الله په نوم قسم کول دا درې قسم دي یو ته ویل کی یمین لغوا یو ته وی یمین منعقده او یو ته وی یمین غموس یمین لغوا څه ته وی یمین لغوا امام شافعی رحم الله فرمایي د عرف او د عادت قسم د قران کو قسم دی زما دي قسمی دا په خبرو کې د کم قسمونه کو دي یمین لغوا وی نو خشه نه دی البته ګناه به کې نشته امام ابو نفر رحم الله د یمین لغوا معنا کوي چې قسم په دروغ باندې سړی وکي خو یې ریته لکه سړی قسم دې ما ساري موږ په جمع کړو نه کړي خو یې ریته دا یمین لغوا دی ری ګناه نشته حکم ادا دی چې په دې کې کفاره نشته نه دنیوي او نه اخروی نه به ګناه شته دویم نمبر دی هغه ته یمین غموس یمین غموس د غمس نه دی غوبې ته وای په ګناه کې غوبه وهل په دروغ باندې قصدن عمدن قسم کول په دروغ باندې قصدن عمدن قسم کول دا زمکه پر دې دا سړوي زما دي د الله په نوم قسمي زما ده دا گاډه پر دې دې زما دي د الله په نوم قسمي دا زما ده دا یمین غموس ته رسول الله فرمای اکبر الکبائر الاشراک بالله والیمین الغموس په غټو ګناہوں کې دویم نمبر دا قسم دې په دروغ باندې کول ډېر غټه ګناه ده حکم یې څه دی حکم یې دا دی ګناه غټه ده البته په دنیا کې کفاره نشته دا کفاره آخرت کې ور دی او که چاو کو نو توبه وباسي که پر دې حق اغستی هغه به حواله کی د حکم دی دریم نمبر هغه یمین منعقده وای په مستقبل کې قسم کول په ترک باندې وبي وکی په مستقبل کې قسم کول په کول باندې وی پری دی دې یمین منعقده وای زماري قسم دا کار وکوم ویني کی ماري قسم دا کار بنه کوم بیا وکی د در لپاره حکم څه دی حکم ادارې په دې کې دنیوي کفاره ده دنیاوی کفاره کده مات کو دا به کفاره ور کوي کفاره به ان شاء الله راشي سورۃ النساء کې روانه ده سورۃ مائده کې آیت نمبر 89 کې 89 چې یا با علماء آزادي یا بل غریبانو له جامع لي یا بل غریبانو له خوراک ور کوي سار ماخام او یا با درې روزي نسی دا څلور قسمه کفاره ده د یمین منعقده البته پدې کې د آیت ظاهر نه دا معلومیږي د الله نوم با د سډال نګرځي چې د الله د نوم د ویلو په ځواني بیانې کمال پرېګ دی نو اصول دا دي چې کله یو سړی یو قسم وکي په ترک د نیک عمل باندې چې زما د قسمي دا کار بنو کوم موږ بنو کوم دا به ماتې دا ماتول به واجب دي
یو سړی دا قسم کې زبر روزه نه نسم دا قسم ماتول په واجب دی. نبی علیہ السلام فرمایي کنه وای کله کله ز قسم وکم فارا غیرها افضل منها زوینه مداغینه غیر ډیر غوري نو زرا شمه چې کم کار غوري هغه وکم د قسم کفاره وکم او کفر عن یمینی د قسم کفاره ورکوما. نو که چا د قسم وکړو چې دا قسم د نیکی نه سړی منع کوي نو دا ماتول واجب دی فرض دی. ته به کله کله لاړ شي د چا منځ کې وروغه کې چاله کروغه کې د تر څه دروغه وغیره ما قسم کړی دی نه به کوم روغه نو قسم مات کړه نو قسم ماتول واجب دی. بعض خلک ګره قسم یې کړی دی نو سو وکړو ډېر په دې نه پوهېږي خلک یاره بس قسم یې کړو رالو دی بیرته نه ورته قسم مات کا قسم ماتول واجب دی پتا باندې دا مات کا. بعضی دسی حدیثونه ثابت دي چې کارونه چې هغه سره نشي کولای دا په کول باندې قسم وکړي دا به ماتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی وکړل یو وخت کې پلار روانو یو کس یې ولیدو خپل بخپې روان دی پیدل او ګرمي ده او داسې خلکو چترې مترې نیولې دي غورځېږي پاسېږي دا سړی ولې په تکلیف دی و دا قسم کړی دا به حرم ته د مدینې نه به حرم شریف ته پیدل وځي پیدل خپل بخپې رسول الله تعالی فرشي سورشه ارکب سورشه دی اخته وکفر عن یمینی قسم کفاره ورکا دا ځان ولې ستړی کې ته ځان وجنې نیکی پر خودل قسم کول ګناه دا قسم بسړی ماتي په ګران کال کولو باندې قسم کول دا به ماتي آسان کار وکي او کماتي نو کفاره دقه دا. البته بیا په دې کې یو مسله شته چې سړی کله قسم وکړي دا قسم مات کی نو کفاره به مخکې ورکړي که وروسته ورکړي اول به دا کار کې بیا به کفاره ورکړي او که نه اول به کفاره ورکړي بیا به ماتي. نو احناف وایي چې اول به هغه کار وکړي بیا به قسم کفاره به ورکړي او جمهور وایي چې نه اول به داسې وکړي چې اول به دا کفاره ورکړي هغې نه پس به بیا هغه کار وکړي. لا ولا تجعلوا الله مگر زوی د الله نوم لره عرضة هدف لایمانکم د خپلو قسمونو د وجې نه لام یجلیه دی لا تجعلوا الله مگر زوی د الله نوم لره عرضة مانع هدف لایمانکم د خپلو قسمونو د وجې نه لاجل ایمانکم ایمان جمع د یمین ده قسم په وجه د الله نوم ډال ګرځولې په سر ډوډۍ باندې سړی قسم کوي. ان تبروا دلته لا مقدر دی الله تبروا دا الله نوم ډال وګرځوي بیا نیکی پرېږدوئ الله تبرو چې نیکي نه کوئ بیا وتتقوا ولا تتقوا د الله نه بیا نه یېرېږئ وتصلحوا منا ولا تصلحوا بین الناس نه اصلاح کوئ د خلکو منځ کې قسم په دې وجه وکړي چې نیکي به نه کوم او زه به د الله نه یېرېږم اصلاح به نه کوم دا غلط کار دی. دا د ابوبکر صدیق باره کې نازل شوی وایي چې قسم یې کړی و که نه چې مستح بن اساسه باندې به زه خرچې نه کوم الله تعالی ورته ویل نه داسې قسم مه کوه چې نیکي پرېږدوي. ان تبروا په حقوق العباد کې تتقوا په حقوق الله کې اصلاح بین الناس والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی. لا یؤاخذکم الله دا موږ بیان کو لا یؤاخذکم الله ننیسی الله تاسو لرا باللغو فی ایمانکم په عادتي قسمونو ستاسو کې باللغو په لغو قسمونو باندې فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې په لغو قسمونو کې بل نه رانیسی ولكن لیکن یؤاخذکم نسی تاسو لرا بما پا قسمونو باندې کسبتو چې اراده کړی وي قلوبکم ستاسو کسبتو کسب القلب قصد القلب کسب القلب قصد القلب د کسب د زړه اراده د زړه ده بما کسبت قلوبکم بما قصدت قلوبکم چې تاسو زړه دغه اراده کړی قصدنه د مستقبل کې یمین منعقد والله الله تعالی غفور بخون کې دی حلیم او صابر دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. مخکې د عام قسم ذکر او دلته یو خصوصي قسم دی دغه ذکر کیږي او دته ویلې کیږي ایلا الا یولی ایلا فهو مول شرعي ایلا ستوي دا قسم دے په ترک د صحبت باندې دا قسم دے په ترک د صحبت باندې. جمهور علما وی چې کله یو سړی د ښځې نه خفه دی او د ښځې ته قسم وکړو چې زما د الله په ذات باندې قسم یې زه به تا ته نه در نږدې کېږم دا قسم یې ورته وکړو دا خو غلط کار دی. که سړی قسم وکړي نو کوي د قسم چې ښځه جوړه شي که ښځه کله نه اهلې نه پوهېږي قسم ورته خاونو کې چې زه ستا خوا نه درځم نو څلور میاشتې ټیم ولا الله تعالی ورکو دې ښځې ته وایي سمه شه څلور میاشتو کې خاوند ځان ته متوجه کا او خاوند ته وایي تم خیر دی ځان په خپله باندې نرم کا او دا غصه دې ختمه کا
سلور میاشت ټیم دی په دې کې کدا خزه د خوخه خروجو توکا او رجوع بسنګ کې رجوع بالفعل او یا بالقول یا بالعمل یا بالقول فخلب وتو یا زما خزه یا عملا ورشه خواته کینا او دا سه عمل وکي دا غي ته پته ولګي چې مطلب زره د خزه ما رجوع پکار ده او چې رجوع دی وکړه قسم دې مات کو کفاره باور کی د ایمان ده قسم دې کړو زبتا ته نه درنځي کیګم سلور میاشه شریعت له ټیم در کړی سلور میاشه کې د واپس رجوع وکړه نو قسم دې مات کو کنه قسم دې کړو د غلط کار دا ماتول واجبو کفر عن یمین قانون دی نو کفاره ورکا بالپرس کچرتا سلور میاشه تیرې شولې او سلور میاشه تیرېدونه پسم دا خپل خزه ته خزنه وي حتی 4 میاشتې لاړلې نو د حناف مذهب دا دی د حناف چې دا خزه اوس طلاق شول په خپل باندې بغیر د خاوند وینا نه په طلاقي باین باندې امام شافعي او جمهور وي چې نه کله سلور میاشتې تیرې شولې او سلور میاشتو کې د خزه د رجوع نه کړله نو خود به خود نه طلاقېږي اوس به خبره عدالت ته ځي او په عدالت کې با قاضي وای دتا چې ته یوقف المولی حدیث ته مولی والته ودرولې کې د قاضي مخې ته چې تاسو را درخصه طلاق او غزان سره ساتي نو کاغل طلاق نو یو طلاق به وشي او رجعي طلاق وشي بیا یو طلاق رجعي اگر چې په دې کې لږ اختلاف بیا د جمهور مینس کې دی بعض علما د څه وایي چې سلور میاشتې تیرې شولې او رجوع نه وشوي نو خزه طلاق شو پر رجعي طلاق باندې بغیر د عدالت دتلونه او د بعض امامانو رائے پکې دار چې نه طلاق رجعي دی خو عدالت تبخا مخزي دا دوه عربه کې د جمهور دي البته حناف دا وایي چې سلور میاشتې تیرې شولې او خزه ته رجوع نه کړله خود به خود خزه طلاق شول بغیر د عدالت دتلونه او طلاق به باینی نو د رجعو د باین مینس کو تاسو فرق کولای شي بیا کنه باینداري چې نوې نکاح به کې نوې مہر وي او رجعي داري چې د خزه د اجازه نه بغیر ما رجوع کولای شي دا د جمهور رائے ده او د بدحنا پر رائے ده امام مالک رحم الله به ناشنا خبره بل کړی ده وای که خزه ده او خاوند او خاون اړو قسم نه دی کړی په تر د صحبت باندې خو اس سلور میاشتې وشولې او د خزه سورانه راغلی ده او نو ورنځي کیږي نو بیا هم طلاق کیږي بیا هم د اله ده د مالک رائے ده جمهور رائے ده سینه ده للذین داخل کو د پارا یؤلونا چې قسمونه کوي اله قسم ته وي څنګه چې هغه امرؤ القیس وی کنه چې و یوما علی ظهر الکثیب تعللت وآلت علی حلفة لم تحلل ويوما على ظهر الكثيب تعذرت ويوما على ظهر الكثيب تعذرت د شګو د ډېرکې د پاسه راته دا نخرې کولې عذر یې کو وآلت علی حلفة لم تحلل او دسه قسم راته کو چړو حلال وای نه ځان بالکل هغه قسم کړو للذین داخل کو د پارا یؤلونا چې دی قسمونه کوي للنساء بالنساء خپل خزوتا د الله په نوم قسمونه کوي چې الله یقربو نساءهم تربصو بدی ون انتظار ده مهلت دی وتا اربعه اشهر سلور میاشتي فإن فاءوا کدی رجوع کړه فإن الله ان بشک الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم همیشه مهربان دی دې سمانه ده فإن فاءوا کدی رجوع کړه نو رجوع نه مراد ده په سلور میاشتو کې دنه خزه د خزه ویلا نو فإن الله غفور رحیم سمانه ده بعض علما دې مطلب دار چې بده کې کفاره نشتا ولی فإن الله غفور رحیم بس الله بخون کې دی یعنی دا قسم اړو دی نه احناف جنا فإن الله غفور رحیم دا مطلب نه چې کفاره به کې نشته کفاره به کې شته او فإن الله غفور رحیم دا معنی ده چې الله تعالی به معاف کړي خو غلط کار کړو خزه د کړو بیا 4 میاشتې ځوړند کړو یو قسم دا وت الله معاف کړي دا کم د تر د صحبت قسم چې کړو دا الله وت معاف کړي وین اعظم الطلاق کدی اراده طلاق کړي در جمهور دلیل دی عزم الطلاق معنا کدی چې طلاق ورکو نو ورکی به ورل نو عزم د طلاق دا معنا ده احناف و چې 4 میاشتو کې رجوع نه کول دا په خپل عزم د طلاق دی وین اعظم الطلاق کدی اراده کړي ور طلاق فإن الله نبشک الله تعالی سمیع اوریدن کې دی علیم په دی والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء دا بل حکم دی در طلاق حکم دی د دې آیتو تعلق د عدت سره دی دلته مسأله العدت بیانېږي د چا عدت دی د مطلقات مدخولات غیر الحاملات مطلقات مدخولات غیر الحاملات احرار سلو قسم خزي
خزه طلاق کړله مدخول بها وادم شوه دی او حامل نه ده د زنانه د خاون طلاق ورکړل نو طلاق ابغض المباحات دی الی الله د الله خو نه دی او سورۃ النساء کې به تفصیل لازم چې طلاق جایز کیږي ولی ځکه چې د خزه د خاون کلا وخت نه تیریږي نو خامخه به دا طلاق بیا راځي معلقه به سره نه ګرځي او دا په دې جاهلیت کې ورسمو چې چا به د خزه سره لګي دا طلاق ول ورکړل او بیا به چې کله عدت ختمېدو بیا به رجوع وکړه بیا به طلاق ورکړل بیا به رجوع وکړه په دې طریقه به د خزه ساتله نو شریعت د دې لپاره یو خاص ټیم مقرر کړی چې ظلم نه کوي درې بیماری دي درې بیمارو کې دن کو رجوع نه کړله خزه لاړه او طلاق د لپاره عادت ذکر شو چې دا دوه ګور استاس سره دي طلاق مرتان درې طلاق ورکه بس چې درې طلاق نو وخت خبره ختم شوله یو د طلاق تحدید وشو چې درې دي او دوی نمبر د وخت تحدید وشو چې ګوره دا درې بیماری دي او درې هیزه دي والمطلقات يتربصن دا هغه مطلقه ده چې مدخوله ده غیر حامله ده او خاون طلاق ول ورکړل نو دې خزه ته شریعت وایي چې ته د خاون د کور نه موزه بس طلاق درکړل د خاون په کور کې ساره شه دا چې د خاون په کور کې ساره شي یو بیماری تیر شولا دویمه تیر شولا دریمه تیر شولا نو وسو اجازه ته د دې طلاق پوره شو د رجوع نه کړل البته کله طلاق ورکړلو پر درې بیمارو کې دن رجوع وکړل نو حق د رجوع ته حاصل له بعولتهن حق بردهن فی ذلك خاون ته حق حاصل له په طلاق رجعي کې چې بغیر د خزه د خوخه نه خزه ته رجوع وکړي نو دا جایز دی ورته دغه مسله په دې کې بیانېږي پاتې شو طلاق نو طلاق درې قسمه طلاق دي یو ته ویل کېږي طلاق رجعي یو ته ویل کېږي طلاق باین یو ته ویل کېږي طلاق تغلیظي او مغلظ رجعي هغه ته چې یو یا دو طلاق ورکی او قبل العدت ته رجوع کی او د حق خاون تحصیل له بغیر د اذن د خزینه طلاق باین دی ته چې خزله طلاق یو یا دور کی او بیا عدت تیر شي رجوع ته ونه کی خزه خود به خود باین شولا تر جمهور رائے ده احناف چې په کې نه طلاق الفاظ باندې هم طلاق واقع کیږي دا احناف مذهب دی په کې نه الفاظ هم طلاق واقع کیږي نه د خاون ته به کې بیا ضرورت وي نو طلاق باین حکم دار چې که واپس او رجوع کی نو نوې نکاح نه مہر وي او طلاق مغلظ دی ته چې درې طلاق ول ورکی یا یو ځای جدا جدا خو درې طلاق ول پوره کی بس دا خزه مغلظه شولا په یو وخت کې دا خاوند لپاره نه حلاليږي حتی تن کې زوجن غیره حتی چې دا خزه بل خاوند کی او طلاق ورکی عدت تیر شي دا غي نه پس بیا واده کولی شي ابتدایي تور باندې طلاق دوه قسم دي سنی او بدعي سنی هغه ته و چې د سنت طریقې مطابقي بدعي هغه ته و چې هغه د سنت طریقې خلافي بدعي سمانا ده یا د وخت په لحاظ باندې بدعي دي یا د عادت په لحاظ باندې بدعي دي د وخت په لحاظ معنا دا چې په هیڅ کې طلاق ورکی دا ناجایز دي عبد الله ابن عمر په هیڅ کې طلاق ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم رجوع وکړ په هیڅ کې به خدای رسول طلاق نه ورکی او د عادت په لحاظ دا چې درې طلاق یو ځل ورکی دا غلط کار دی بدعت دی خو حقيقيږي د هیڅ هغه واقع کیږي او دا رنګ د درې هغه واقع کیږي دا جمهور دلیل دی مذهب دی طلاق سنی دوه قسم دی یو ته حسن وي بل ته احسن وي حسن او احسن طلاق دادي چې یو طلاق ورکړ بس خبره ختم شو بالکل رجوع ته ډوګینو احسن غره طلاق یو طلاق ورکړل یو بیماری رااله رجوع ونکړه بل رااله رجوع ونکړه بل رااله رجوع ونکړه دغه طلاق احسن طلاق دی په دې طریقه باندې ورکول پکار دی بس خبره لاړه او ختم شو باین طلاق واقع شو او باین په مغلظ باندې بدل شو بس خز لاړه او تتراله دویم نمبر هغه ته طلاق حسن وای طلاق حسن دادی چې سړی یو ځل خزر طلاق ورکي د صدرې طلاق دی چې عدت ختميږي بیا او رجوع کی خزر د شوله بیا چې دورانه راغی به طلاق ورکړل په توهر کې په هیڅ کې بنور کوي بیا چې کله عدت نږدې شو به رجوع وکړه به خزر د بیا طلاق بیا ورانه راغی به په دریم ځل په توهر کې طلاق ورکړل او چې کله عدت ختم شونه لاړه خزر جدا شوله دا حسن طلاق دي صحابه کرامو دغه طلاق ورکول به حسن او احسن والمطلقات ومطلقي خزي مدخول بها خزي غیر حامل خزي آزاد خزی تربصن رای ساری باب انفسن خپل ځانونه د بل خاون صد نیکانا او د پلار کډتلونا ثلاثه قروء درې بیماری قروء لفظ مشترک دی دې معنی طهرم شوی دا دې معنی هیزم شوی دا اصول فقه کې به دا مسله تاسو پیتی کړی وي ځکه نور الانوار کې دغه مثال له شاشی کې دغه مثال له تسهیل کې دغه مثال له په هر کتاب کې دغه مثال له قروء مشترک لفظ دی مراد طهر دی او مراد هیز دی البته راجح مذهب پدې کې د احناف دی او ځکه چې په حدیث کې راغلي دي چې طلاق الامه سنتان وعدتها هیزتان دا بعبارت النص په دې باب کې چې عدت په حیز باندې په طهر باندې نه دی یو دغه دلیل احناف سره
او دویمه دا ده چې دا قرء مذکر دی حیض مؤنث دی نو دا جمع د مذکر دا د مؤنث نه ده او په اسماء عدد کې مسله دا ده چې عدد به د خپل معدود مخالف راځي راځي نو په دغه معنا باندې هم یو علمی بحث دی چې د احناف او شوافی اختلاف دی خو راجح مذهب کې د احناف دی چې دلته مراد طهر نه دی حیض دی او په طهر کې بل مسله بیا غم راځي کمه تاسو دې کړی دي چې بده کې بیا کمه زیاته راځي صلی الله علیه وسلم خاص ته دوه په ډیر باندې د چار نه په کم دلالت کوي نو بده کې مسله بیا راځي هغه مسله دا ده چې قبل فرض په کم طهر کې طلاق ته ملاوي شي نو دا به حسابه کنه به حسابه کني حسابه زیاتی کې حسابه کوي حسابه نو بیا با کمیږي او کني حسابه زیاتیږي با هغه دلایل زنه موعد کومه چې تاسو ته معلوم دي او دوم ریاض ساته چې دینه درې بیماری دي او بیمارونه حیض مراد ده والمطلقات يتربصن او مطلقې خزه به انتظار کوي بیان پوزین په خپل ځانونو باندې ثلاثه قرؤ اندري حیضا ولا يحل لهن حلال نه دي خزو لپاره یکتم نشي پټ کی ماغه بچي خلق الله او چې الله تعالی پیدا کړی دي فی ارحامهن دې په دې خېټو کې یا د معنا مراد بیماری ده حیض ده یا د معنا مراد څه شی دی بچي دي نه به حیض پټي نه به بچي پټي ځکه په دې حیض باندې خو فیصله کیږي او دا به عدت تیرې عدت حقوق زوجیت نه پوره کیږي نو خامخه به دا طلاق ملاويږي په دغه طریقه باندې به کوي طلاق رجعي به ولور کی یو بولور کی په احسن طریقه به ولور کی خو دې خزو ته وای ک تاسو طلاق ملاو شو نو زې مو بلکې د خاون په کور کې وخت تیر کی تاسو دا عدت ولې شریعت مقرر کړه د دې وجه دا چې خزه کمقل بوټي دي او خاون به کله قر کړی نو د ول طلاق ور کړی بیا به د خاون خپي نو د خزه ته وای چې تعالی ټیم در کومه د خپل خاون بیر ترازی کا درې میاشتې به خامخه کستانه په دې باندې نفرت چې ته ګنده ګرځي نو ځان پاک ساته کستانه په دې نفرت ته بد اخلاق دې برابر کا کستانه په دې نفرت در خلکو ګرځي په کورونو کې مګرزا کستانه په دې نفرت ته اطاعت نه کې اطاعت شروع کا د ټولي عبادت نه کې عبادت شروع کا درې میاشتې لیو ټیم دی او په درې میاشتې په کور کې دار بوتل پشانې ګرځي او خاون نه خوشالي نه داړو خزه بیان دی بیا خامخه طلاقيږي بیا لاړه خبره ختم شوله ان كن يؤمن بالله کدی په الله باندې ایمان راوړي والیوم الاخر په اخر ورځ باندې ایمان راوړي دغه صفت ته کوم مؤمن خزینو دا کارونه کوا وس دا خو طلاق رجعي ذکر شول طلاق رجعي کې حکم څه دی وای خاون حقدار دی د خزه د بغیر د خزه د اجازت نه رجوع وکي وبعولتهن او خاوندان د دې خزو حقدار دي بردهن په پس کولو د خزو باندې حق په خپل معنا نه را په اسم تفضیل په معنا باندې نه دی کته چې ډېر حقدار دي نو دې مطلب دا چې بیا خو یو حق خزه ته ملاو دی بیا خزم رجوع کولای شي حال کې خزه د حق نه حاصل سب سړی ته حاصل دی نو حق په معنا د حقیق باندې حق په معنا د نفس حق باندې دی وبعولتهن خاوندان د دې خزو حقدار دی بر دینا په واپس کولو د خزو باندې په ذالک په دې وخت عدت کې دن ک طلاق رجعو ان ارادو اصلاح کې اراده د اصلاح او کله اصلاح اراده نه وانه بیا خلا نه جوړي وا وس حقوق د زوجیت به خاونه پوره کې خزو پوره کوي حقوق د زوجیت د خزې سره چې خاون له به ور کوي خاون به ول ور کوي په خاون باندې کم حقوق دی یو دا چې مہر دی دویم نمبر نفقه دریم نمبر سکنا سلورم نمبر حسن سلوک او سکنا بول ځان لور کوي پنځم نمبر جما کول سلور میاشتو کې یو ځل ضروری شپږم نمبر دا کنزل نه کول وم نمبر دا مخ نه وهل اتم نمبر دا چورانه وسکین په کټ کې او په کمره کې دنه بار بینه وباسي دا د حقوق زوجیت دي که خاوند دا حقوق نه پوره کول خزه باقاعده په رپورټ کول شي دا مال نه راکړي مہر نفقه سکنا حسن سلوک جما مخ نه وهل کنزل نه کول په کور کې دنه جدا کول د کور نه بار ته نشړل دا خاوند حقونه دي د خزو حقونه سدي د خزه یو حق دی بس د خاوند تابعداري کول خاوند په خزه یو حق دی تابعداري کول څنګه تابعداري کول دا به خپل ځان نه منی کوي بل دا چې خاون کوم خبره کې دا به منی کدا حرام نه بیا نه منی د خاوند اجازه نه بغیر باندې مال لګي نه خپل ځان استعمالي دا د خاون اتباع څنګه حدیث کې راځي چې کما چاته ویلې چې چاته سجده ولګوي نو خاوند خزه ته ما ویلې وي چې خپل خاوند ته سجده ولګوا ځکه چې د خاوند حق د باندې ډیر زیات دی خزه دومره جبي کوي
د خاوند دومره کله کله بدماشي خاوند ته سپور استغې ویل دا ښځو ته پته نشته حدیث کې راځي رسول الله فرمایي که خاوند ښځې ته آواز وکړو چې زما خواله راشه فلتأته ولو كانت على التنور که دا د تنور د پاسه ډوډۍ پخوي او روژه ولې نه ده دا به د خاوند خواله راځي چې څه مطالبه کې پوره کوي ځکه د ښځې د ټولو خلکو مخکې ویلو چې او دا خاوند زما قبول ما ورته ځان بخلی دی بس ختمه شو خبره او دا نه چې مال د خرڅوي وي یو حدیث کې راغلی ابن ماجه کې وایي د خاوند په ښځه دومره حق دی که دا خاوند د ښځې ته وایي چې دا سور غر را په شا کړې تور غر لې راوړه او دا تور غر را په شا کړې سور لې راوړه دا ښځه به ځي دا غر به را په شا کوي د تور لې به راوړي او تور به سور لې وړي دا به غر څنګه په شا کوي مطلب دا نه به نه کوي چې نه کومه بس دا به بس کودا لروي چې بس لاړم نو چې ته ما باندې غر را په شا کوي ولاړ به شم نو خاوند مر کم عقل نه دی چې په ښځه باندې غر په شا کوي خو نه به نه کوي خاوند ته چې نه کوم دا کارو دا د ښځې او ښځه نن بهادره ښځه ځان ته هغه وایي بس خاوند نه مې لګي ورسره داسې چل مې ورسره وکړو سم برابر مې کو ګډ مې کو نه ګډی به نه د کمقلې ښځې او د هوښیارې ښځې نښه څه ده دا صفت واورئ د کمقلې ښځې او د هوښیارې ښځې فرق دا دی الله یې زمونږ ټولې ښځې هوښیارې کړي کمقله ښځه دا ده چې په خپله د خاوند نافرمانه شي ځانم تباه کړي خاوند هم ذلیل کړي د خاوند نافرمانه شو نو ځان هم ذلیل کو که نه او خاوند هم ذلیل کو خلک وایي د ښځه د نه مني دا بې غیرته سړی دی او که بالفرض په خاوند باندې حکم چلی او دا خاوند هره خبر د ښځه مني نو خاوند غلام کو دره غلام ښځه شوله داسې ده که نه بیا یو ښځه ده او په خپل خاوند باندې حکم چلی او وی بس وی پلاس کې نیولې دی یو څه نه پریدي نو خاوند غلام کو دره غلام څه شوله د غلام ښځه خی نه او بالفرض که ښځه هوښیاره ده نو دا به هوښیارتوب کې د خپل خاوند نه باچا جوړ کړي باچا او دا به د باچا ښځه شي بیا نو ښځو ته دا پکار ده چې تاسو د خاوندانو باچاهان جوړ کړئ نو تاسو به د باچاهانو ښځې شئ بیا او که د خاوندانو نه غلامان جوړ کړل تاسو به د غلامانو ښځې شئ بیا نو دغه فرق دی کمقله ښځه به دې نه پوهېږي خاوند سمې داسې وکړل داسې مې وکړل ځان دې تباه کړو د بچو مخکې به ته کنځلې کوي د یور مخکې به دې واهي ټکوي د ګاونډیانو مخکې به ته کنځلې کوي څه شی شوې ته ښځه شو که ته سپی شوې بیا دا خو انسان نه دی او چې کله ښځه د خاوند قدر کوي روټۍ په ټیم پیزارو له پالش کوي کپړې ولې سري کوي د خوراک د لوښو د رهایش د بسترې د کټ د بالغ د خیال ساتي نو خاوند د ښځې نه بیا زاریږي دا خاوند بالکل د ښځې نه بیا زاریږي او د دې ښځې سره ښه وخت تېرېږي نو الله تعالی فرمایي ولهن د دې ښځو دپاره په دې خاوندانو باندې مثل الحقوق دی ولهن د ښځو په خاوندانې باندې حقوق دي څنګه مثل الذي پشان د هغې حق باندې علیهن چې د خاوندانو په دې ښځو باندې دی بالمعروف د معروف طریقې مطابق خو داسې نه ده چې ښځه غلامه د وینځه ده او خاوند به ورته هره خبره کوي او خاوند به یو هم نه مني نه څنګه چې د خاوند په ښځه باندې حق دی دغه چې د ښځې په خاوند باندې حق دی البته د دې نه مراد دی مشابهت په حقوق الزوجیت مماثلت نو مشابهت شته مماثلت نشته نو مماثلت په فرضیت کې په وجوب کې چې حق شته مماثلت نشته چې څنګه خاوند طلاق ورکړي ښځه به هم ورکړي نه داسې نشته دی د ښځه او خاوند فرق دی وللرجال علیهن درجه الله په خپله باندې فورا دی د 8 مارچ د ښځو دپاره دا جواب میلاو شو چې وللرجال علیهن درجه ښځو ته وګورئ تاسو سړو ته نه رسېږئ وللرجال د سړو دپاره علیهن به دې ښځو باندې درجتون لویه درجه ده ګورئ والله الله تعالی عزیز زورور دی حکیم حکمت والا دی